محمد اهل بیت محمد صلوات بعض کسان و معاشرے کی خپل هر نمونه ضرورتونه وي هغه پسې پوسټ واچوي خو څه د علي د ولایت کوم ځای نه څه لږ هم حرکت کېږي نو هغه ته ځانونه رسوي او بعضې کسان داسې وي چې هغه بلکل هم فارغ وي هغه د دغو پروګرامونو نه داسې کارونو نه بېله دا پروګرام نه دی داسې هزارها کارونه دي چې هغه هغه کې لرهکشي اختیاروي او داسې کارونو ته ویل کېږي چې یاره دا د فارغو خلکو کار دی مو علاقې کې علما هم موجود دي الحمدلله نور صاحبان علم هم موجود دي او هغه کسان چې د هغو په امر باندې ډېر ډېر کسان خپل هر نمونه قرباني ته تیار وي هغه هم موجود دي خو هغو کسانو کې څنګه علما طبقې سره تعلق لري څنګه احساس ذمهداري کوي هغه یو داسې عالم څنګه خدای ذات ګواه دی زموږ یو ټلیفون ورته وکړم مونږ کوم ځای نه ورته غږ وشي هغه بیا نه شپه کسي نه ورځ کسي هغه دې ته ځان رسوي وجه څه دی وجه د رسول الله دی چې هغه دا احساس ذمهداري کوي څه لکه څرنګه د علي علیه السلام دور کې د هغې زمانې خلکو ذمهداري وه چې د علي د ولایت پیغام کور کور ته ورسوي نن پوښتنه د نن والا نه کېږي ونه د غټې والا پوښتنه کېده که هغو کار په ذمهداري ادا کړي دي قیامت پورې دې مخونه روشن وي او که چا غفلت نه کار اخیستی دی هغه به د قیامت پورې دې مختوري وي د حسن علیه السلام زمانې کې کوم شیعه موجود وو هغو غټه ذمهداري وه چې د حسن علیه السلام د امامت او د ولایت دفاع وکړي هغه پیغام کور کور ته ورسوي او د خپل د زمانې امام امر باندې خپله زندګي تېره کړي که چا تېره کړي دي په روز محشر به هغه په اسکو سترګو د محشر میدان کې د اهل بیتو ټولي ته نږدې کېږي او که چا غفلت نه کار اخیستی دی قیامت پورې دې مختوري وي هله چا 11 امامانو زندګي د 11 امامانو دور تېر دی هغو زمانې کې کوم شیعه وو هغو څه څرنګې ټایم تېر کړی دی مونږ د هغو پوښتنه نه کېږي خو نن ما ورته د خپل زمانې امام د امامت او د ولایت پوښتنه کېږي چې او د 2026 شیعو تاسو د زمانې امام زنده دی منتظر دی انتظار کې دی چې تاسو د هغه امامت او ولایت دپاره څومره تګ وتو کوو څومره د کوشش کوو بس که کوم کسان کوشش کوي هغه مبارک شه او که کوم کسان د غفلت زندګي تېروي خدای هغه بیدار کا او بیدارو کسانو کې یو عالم دین اعلی حجت الاسلام والمسلمین سید محمد هاشم شیرازی صاحب دی څه اوس هم داسې کې ورسره موجود دی الله د دې توفیقاتو نیکو کې اضافه وکړه زه هغه ته خاص کوم چې هغه راشي د امامت او د ولایت پیغام د مو د خوابیده ذهنونو ته ورسوي مونږ دې نه خبر کړي چې مونږ دې زمانې کې څه ذمهداري دی دا نن د عید غدیر ویل دي دا څه شي دپاره به پاش شوي دی زه دې دپاره خاص کوم چې هغه صاحب که راشي منبر باندې د چل راپروز شي د هغه عمل دپاره زه څو شعار لګوم تاسو ما ته ډېر مینې سره جواب راکړو نعره تکبیر दोनों हाथों को बुलंद करिए नारे रिसालत नारे हैदरी है हमारी दर्सगाह शुजाअतुन करा
الذي جعلنا من المتمسكين بولاية ابن أبي طالب عليه السلام. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. صلوات الله محمد وعلى آله. धन्यवाद नन्हे मुनासिबत सला यकीनन नन्हे बाने दीन शरीयत तकमील शवेले कमाल तरसिदले इदे जमीन मुनासिबत सला जदरपुनो इदनो बुनियाद असास ते योडे अजीम ईद गुरजिदले दिवरे सला तसठलो ता मुबारकबाद आसको धन्यवाद अबू बच्चियों का तो यकीनन दमाना अली सीरत बने सुन्नत बने यारे बने रवान दे कुरान से रबो मोहब्बत दे कुरान से मीने दे दमौला सुन्नत और सीरत बने अमन पिरानी आगा बची से वो कुरान खत्म करे दे होता जब वो वालिदैन होता जब वो उस्तादान होता और जुमला अरकिन होता जब वो दी कुरान संदर कमियत के बुनियादी किरदार अदा की हुकुम होता दी अजीम सआदत बने अजीम खुशहाली बने मुबारकबाद आसमां दोस्तों अजीज लगतंगे ईद गदीर रोज पे मौला कुरान मजीद आयत तिलावत शरफ हासिल कर अल्लाह रब्बुल इज्जत रसूल खातम ने इरशाद फरमाई या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व लम तफ़अल फमा बलग़ता रिसालतहु चाहे रसूल आगा पैगाम दिखाल को तवरा सा जो कुंता ता खपल अल्लाह तरफना खपल रब तरफना लगे रे रा पैगाम दिखाल को तवरा सा कचरे ता पैगाम वदरा सवाल गोया तो आदमी से किस्म ता रिसालत जिम्मेदारी अदा लगा रसूल खुदा खाल को तदर मानज़ पैगाम वाला सवाल दरोशे पैगाम वाला सवाल द जिहाद पैगाम वाला सवाल द ज़कात द हम्स पैगाम वाला सवाल द अमर नहीं पैगाम वाला सवाल द हज पैगाम वाला सवाल हुकूक इबाद वाला सवाल हुकूक अल्लाह वाला सवाल द हमसायत से हुकूक दी गई वाला सवाल द अल्लाह से हुकूक दी गई वाला सवाल आटोल शुदा रसूल अकरम वाला सवाल यहूद का मुशरिकीन का शिकस्त में मिलाशु दोनों गुज़वातों की कामयाबी मिलाश वाला उस रसूल खातम आखिरी हज के लिए जो मतल विदा मुकाम में रसूल खुदा आखिरी हज मौके वाले अल्लाह तरफ का अमल के लिए चाहे रसूल आगा पैगाम दिखाल को तवरा सवाल कचीरे तादा पैगाम वगैरह सवाल गोया तादा रिसालत ही से के सब जिम्मेदारी अदा नहीं करिए नारे हैदरी निजाम रसूल खुदा का आखिरी खुतबा हजरत विदा मौके वाले सदी रसूलुल्लाह पहला कुल दीन बयान करे नूर जो शाह ज़कात हम जो हम्स हमें नहीं बयान करी गद बात अल्लाह रब्बुल इज्जत व इरशाद फरमाए चाहे रसूल पैगंबर साहब खुदा सख्त है हिजाब को शरीर फमा बलग़त रिसालतहु कचरे दा पैगाम तावद सवाल बयान ता रिसालत जिम्मेदारी अदा नहीं करी सवाल से किताब पे लगेगी सो रसूल खुदा अल्लाह तरफ के मुकर्रम नुमाइंदा रसूल खत्म रसूल लिहाजा दोला सख्त लहजे की रसूल दवाई का खबर शरी है तो मुस्ताफा बनना दिन वाजिना दिन मकसद न हो रसूल मेरा पैगाम मेरा सही चूंकि कद अल्लाह नबी व नबी हिकमत पर सफाना ने साला और पैगाम खान को दवाई सही बल्कि दोला सख्त लबो लहजा दी वाजिना ने सखार को ताज आली तर बेलायत अहमियत पता लगी बिस्मिल्लाह और इंशाअल्लाह ये आली बेलायत थोड़ा अहम मौजूद है कद आली बेलायत ऐलान वनशी गोया न मंजिल जिम्मेदारी अदा शुआ न रुजी अदा शुआ न हज अदा शुआ न अमर नहीं अदा शुआ है इस किस्म तक दिन जिम्मेदारी नहीं अदा शुई दोला अहम है वले अहम है तो चूंकि दा उन दीन और जो मुस्ताफा बनता ये लोग के सोच को दोस्तान दा उन दीन रसूल बयान करता
لکه ځکه ورته چې دین کلدم وی کلدم څونه په علي د ولایت اعلان نه وي شوی بس دوستانو بیا د علي شخصیت د علي مقام و مرتبه څه ټول د اول څه خلکو ته دنیا ته عالمونو ته قیامت او ورځې پورې نسلونو ته الله علي وښیي ټول نه اول د علي پیدایش خانقاهې کې وشولو مشته خبره ده خانقاهې کې ولې وشولو خانقاهات نمایان شوی څرګند شوی څرګند شوی نمایان شوی د علي پیدایش لپاره د خانقاهې دیوال په منځ پرېښولو شګاف وشولو د علي قدمونه مور نه وتله د علي ولادت وشولو دا څه څنګه خانقاهات دنیا کې نمایان دی دې طریقې سره علي دنیا کې نمایان وګرځېږي ولې علي توسط سره الله د هدایت نظام دنیا ته راوړی دنیا کې د کسکو لري بیا دعوت ذوالعشیره کې چې رسول اکرم خپلو عزیزو اقاربو ته دعوت ورکړه چې راشئ چې کاله پروګرام دی د خپل رسالت اعلان یې وکړ په دې کې ورسره چوک مدار کړی شو ټولو سرونه ټیټ کړي وو رسول خاتم سنت اعلان وکړ چې چوک به مدار دی زما وزیر دی زما وزیر دی زما خلیفه دی زما جانشین دی مولای کائنات اوهو کولو درې ځلې ودرېدل چې ای رسول دې لیارې کې زه په سمادا لپاره تیار یم نو دې کې د علي شخصیت نور نمایان شه خلکو ته د مولا شخصیت څرګند شو بیا کله مدینې نه د هجرت وخت راغلو رسول خدا مکې نه د هجرت وخت راغلو مدینې طرف ته رسول خدا ټول امانتونه علي ته سپورټ کړو چې یا علي ته امانتدار یې ته نن ما بشترې به د سم نه سبا د امانتونه خلکو ته ورسوه بیا هغه د بعد مدینې ته د علي شخصیت نور نمایان شو بیا جنگ خیبر کې جنگ خندق کې چې کله عمر ابن عبدالود باندې مولا ذوالفقار صاحب ګزار وکړ علي یو ګزار د ثقلینو عبادت نه ثقلین ځمکې او عرش اسمانو کې د څه شی زینوح دي سره د الله عبادت کوي خو ټولو عبادتونو نه د علي یو ګزار افضل وګرځېدل علي شخصیت نمایان شو ولې مشته خبره ده آخری حجت الوداع مقام باندې کله علي ولایت اعلان کیږي چې من كنت مولا فهذا علي المولا زه چا مولا یم دغه مولا علي دی خو دوستانو غضبان بیا څه وشو غضبان بیا بنو عباسو بنو میاو حاکمان کبرانو خو د انسان ذهن باندې داسې کار وکړی چې علي ولایت یوه ذهن ولا عقیده وګرځېدله خو اما د انسان معاشرې نه د انسان زندګي نه د انسان عمل نه علي علیه السلام یې کار کړی حکومتونو کوششونه وکړو خلکو ذهنو باندې بدلي د وجې نه بیا علي او د علي ولایت عملا معاشره کې فراموش شو بیا د علي هغه قدمونه زوجه سره نمور دې کې